سوي چې یو انسان په ظاهر باندې ګناهګار ښکاري لیکن حقیقت کې هغه ګناهګار نه وي. یو واقعا مشهور دی چې د ترکی په ښار کې یو کس و، هغه به داسې کول چې هر شپه هغه میخانې ته به تلله او هلته به شراب بوتل به یې اغوستل او هر روز به دا شراب بوتل به یې راواغوستل او خپل کور ته به یې راتلل. نو دی خلکو به ورته چې دا دومره بیکاره انسان دی چې دی روزانه زه دا شراب اخلي او دی به دا شراب څکي او بیا دی به شپې ټیم کې دی بعض زنانه داسې وي چې هغه په پیسو باندې خپل دا جسم خرڅول، زنا به یې کوله. دغه کس به هره شپه هغه زنانو خواله به تلله. چې کله دی هغه زنانو خواله لاړله نو هغې نه پس دغه خلکو چې کله وکتل چې دا خو روزانه هغه ځای ته ځي، نو دې خلکو وویل چې دا د دنیا د ټولو نه بدترین انسان دی او د ټولو نه بیکار او ګناهګار انسان دی. او دغه انسانانو نور مسلمانانو به دې نه نفرت او کرکه به یې کوله چې ګوره ماسخوتن ټیم وي دې ځي هلته ښځو خواله ځي او چې واپس راځي ځان سره شراب راوړي او دا خو ډېر بدترین انسان دی. نو دغه سړي ښځه ورته وویل چې ای خاونه ستا دغه عمل په وجه باندې چې کله ته مړ شي دغه مسلمانان او دغه خلک به ستا جنازې ته نږدې کېږي به هم نه، ته چې مړ پروت وي څوک به ستا جنازه به هم ونه کړي. او دغه خاون ورته وایي چې دا هم یاد ولره چې کله زه مړ شم زما جنازه دغه دنیا د ټولو نه لوی لوی علما کرام او دغه ملک بادشاه به زما جنازه کوي. هغې ته خپل ځان معلوم و، خپل عمل نه هغه خبر و، اگر که ظاهرتا هغه شراب اغوستل او ښځو خواله به تلل. یو روز دغه ترکي دغه بادشاه دی خپل دغه چهره بدله کړله او دغه چهره به یې بدله کړله او هغه ښار کې به ګرځېدل، حالاتو ته به یې کتل چې څه قیصه ده. مخکې بادشاهانو به داسې کول. عمر رضی الله تعالی عنه هغه به هم دغه کوڅو کې به ګرځېدل چې چاته څه مشکلات یا پریشانی خو به نه وي. او دغه بادشاه دغه شان د ګرځېدل نو په لاره کې دوی ګوري چې یو انسان مړ پروت دی، یو انسان مړ پروت دی، هغه انسان ته څوک نږدې کېږي هم نه. نو دغه بادشاه خو خپل چهره بدل کړی او چا نه پېژندل چې دا بادشاه دی. نو دغه بادشاه هغه لاش هغه مړی را اوچت کړله او هغې کور پته وکړله، هغه کور ته یې بوتلله. چې کله کور ته راغلله هغې ښځې ته وویل چې ستا خاوند داسې کوم یو عمل کول چې دا مسلمانان او دا انسانان دې نه نفرت کوي او د دې دغه دې مړ پروت دی او څوک ورته لاس نه نږدې کوي. ښځه ورته وایي زما دغه خاوند حقیقت کې خو ډېر زیات د الله رب العزت په نظر کې خو ډېر زیات نیکي کوله لیکن د خلکو په نظر کې زما دا خاوند دا ډېر زیات بدترین و. وایي ښه څنګه کیسه وه؟ دا ښځه ورته وایي چې زما خاوند روزانه به تلل هغه ښځو خواړه کوم ښځې سره چې خلک زنا کوي، زما خاوند به لاړ هغې له به پیسې ورکړله او پیسې ورکولو نه پس هغه ښځو ته به ویل چې ځان پسې به دروازه بنده کړي چې څومره پیسې باندې ته خپل دغه جسم خرڅوي دا پیسې ما درله درکړله، نن شپه باندې به ته چا سره زنا نه کوي او زه در سره زنا نه کوم، د الله رضا دپاره مې درله دا پیسې درکړله. او بیا دی بتلو شرابخانه ته، هغه شرابخانه به دغه شرابخانه ته بتلله او خپل وس مطابق به دی هغه ځای نه شراب واغستله، پیسې به ورکړله، شراب بوتل به یې واغستله، کور ته به راغلله، هغه شراب به یې لیټرین کې وغورځوله او خوشحاله به شو چې زما د پیسو په وجه باندې دا شراب ضایع شو. که دا شراب ما نه وي اغوستی بل یو انسان او مسلمان به ځي او دغه شراب باخلي او دا وبس کې او ګناه کې به مبتلا شي. نو دغه بادشاه هم حیران شو چې د دې دومره یو پاک او بهترین سوچ وي، د دې دومره بهترین سوچ او د خلکو حقیقت ته ځان ونه رسوله او د خلکو ورنه کرکه وکړله. دغه بادشاه چې کله خبر شوله دغه بادشاه د دنیا د ټولو نه لوی لوی علما کرام را وغوښتله چې راشي دغه کس جنازه به کوي او بیا په خپله هم دغه بادشاه دغه کس په جنازه کې شریک کیږي. نو کله کله داسې وي چې په ظاهره باندې یو خبره مونږ ته بد لګي، کله کله په ظاهره باندې یو کار مونږ ته بد لګي لیکن هغې بیکګراوند او هغې پس منظر هغه بل شانتي وي. نو مونږ ته پکار دی چې کله مونږ ظاهرتا یو انسان په یو ګناه کې ووینو، اگر که ما او تا په یو انسان په یو ګناه کې ووینو نو ما او تا ته دا نه دي پکار چې ما او تا هغې پسې بد رد ووایو.